كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، او كما قال علیہ الصلاة والسلام. عزت مندو مونږ او تاسو رب العالمین دی دنیا ته د یو مختصر وقت لپاره را لیږلی. کدا عمر 50 سال شي دا مختصر دی، که 60 سال شي مختصر دی، که 100 کال شي مختصر دی. ذکر قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی: والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تبارک و تعالی وی زما دی قسمی پا وقت دا مازیگر چی دا خلق پا تاوان کے پروت دے. نو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے قسم خوڑلے دے والعصر پا وقت دا مازیگر. دی وقت د مازیګر باندې ولی الله قسم خوړلې دی؟ یو خبره خدا ده چې دا وخت د مازیګر چې دی دا ډیر قیمتي ټیم دی، ځکه په الله قسم خوړلې. څنګه قیمتي دی؟ مازیګر منځ کې د ماښام د شپې چې کم فرشتي مقرر دي د ډیوټۍ دپاره، کم ملایک هغه راشي، او سحر چې کم ملائک راغلی نو اغزی. دغه ټیم کې د ملائکو ډیوټي بدلیږي، د سحر هغه ملائک واپس خیجی او د ماښام هغه ملائک راکوزیږي. نو مازیګر مانځه کې دا دواړه جمع شي، نو سحر هغه بیا اوخیجي او د مازیګر هغه خو راکوزي شوي. نو دا ډیر بهترین ټیم دی. نو دا ملائک چې اوخیجی نو رب العالمین ورته وی زما بندم پس حالو مندو. وی خدای په مانځه ولاړو چې مونږ راتلو. وی ښه. نو چې دا مازیګر چې کم ملائک را کوز شوي نو دا بیا سحر خیجی، نو چې دا واپس اوخیجی نو رب العالمین تی تپوس کې وی زما بنده پس حالو. وی چې ورلو نو په مانځه ولاړو. ناغه نورې چې خیجی ناغه ورته وی په مانځه ولاړو چې مونږ ورلو. ادی ورته وی چې هغه نورې ورته وی چې راختونو دی په مانځه ولاړ، هغه نورې ورته وی چې ورلو نو په مانځه ولاړ. نو دغه ټیم کې دی د دواړو ملایکو په لیست کې ولیکل شي. نو دا ډیر قیمتي ټیم دی دا وخت د مازیګر. او اکثر چې نن سبا د نوجوانانو نه پاتې کیږي نو د مازیګر مونځ ته پاتې شي. اذان شروع شي دوی وی راځئ کرکټ له بلاړ شو، واک به وکړو، لږ چکر به ولګو، سارا غاړې ته به وځو. نو د مازیګر اذانونه کیږي او دی د کلي نه بهر شي او د مازیګر یوه قیمتي فریضه ترې نه پاتې شو. نو چې دا کم ملایک اوس خیجي دی به څه لیکي چې زما ستا بنده په څه حال کې و، په مانځه کې نه و. هغه نورې به وایي چې ورلو نوم په مانځه کې نه و. نو دا دومره قیمتي ټیم دی او دا زموږ نه دقې کې ضایع شي. د دواړو جهانو سردار فرمایی د چانه چې د مازیګر مونځ پاتې شو د دومره نقصان وشو فکأنما وطر اهله وماله. دومره نقصان وشو لکه د چې د کور ټول خلق هلاک او تباہ و برباد شي. سړی چاته اطلاع ورکړي کنه وی ټول کور بچی دي تباہ و برباد شول، آفت راغلی و، زلزله راغلی و، ټول بچی دي تباہ شو. د دومره نقصان وشي چې د دنه یو د مازیګر مونځ پاتې شي. اسی خدای له به جواب څه ورکو چې دا اهمه فریضه پاتې شي. بل احادیثو مبارکو کې وګورئ کله چې بنده وفات شي او دی په قبر کې کیدي، په ده باندې چې ړومبې حالت راځي نو په ده به وخت د مازیګر ښه وخت د مازیګر به یې کتار ټیم ښه کو، په ده به ړومبې حالت په قبر کې وخت د مازیګر راځي. داسې حالت به چې د انور بتلو والی دی به وایي ما پرېږدی زه مونځ کوم، ما پرېږدی زه مونځ کوم. نو چې دنیا کې خو یې مونځ کړی یي که نه، نو هلته به ووایي
چې ما پرې دې زمونږ کوم ځکه الله قرآن کې قسم خوړلی دی والعصر زما د قسمی په وخت د مازدیګر دا دومره قیمتي ټیم دی نو یو به قبر کې په سړي وخت د مازدیګري بل دې ټیم کې د دواړو ټیمونو هغه ملایک جمع شي نو تاسو سوچ نه کوئ چې زه مازدیګر مونځ اهمه فریضه با جماعت ولاړم چې د تلو ملائک مم لس کې اولی کې او د راکوزېدو هغه هم لس کې اولی کې چې مونږ ورلو نو بنده دې په مانځه ولاړ ادا نور به راپورټ وسي به چې الله راتلو نو بنده دې په مانځه ولاړو نو ښه نه ده چې د الله په دربار کې حاضري ولګي هلته چېرته غیر حاضر ونه لګو مونږ چې یوه ورځ نوکرۍ کې غیر حاضري راپسې ولګي مدرسه کې او سکول کې او نوکرۍ کې څومره ټینشني راځي غیر حاضر لیکلی شوی یم او هر ورځ ملایکو عملنامه ستا خیجي و هغې کې ته غیر حاضر لیکل کی دا څومره لوی نقصان نو ځکه الله قسم خوري په وخت د مازدیګر بل علما وایي دې کې یو بلې خبرې ته م اشاره ده ښه هغه دا ده چې دا مازدیګری چې دی دا ډېر لڼي ښه کو د جمع یې که د وړي خو مازدیګر به لڼي ښه وګورئ مازدیګر به لڼي وګورئ ځان له پې خپل اندازه والی نو څه د پاسه ګنټه ټیم دی هم په وړي کې هم په جمع کې ګوره شپه ګورئ څومره اوږده شي په جمع وړي کې ورځ څومره اوږده شي لنډه شي خو مازدیګری په خپل حال یې ښه نو دا مازدیګر چې دی دا ډېر کم ټیم دی تاسو به خیال کړی سړی د مازدیګر مونځ وکړي لږ ټیم پس یو کار لا سړي نه کړی چې د ماښام اذان شروع شي نو دې کې اشاره د دې خبرې ته چې والعصر زما د قسمی په وخت د مازدیګر بنده دا مازدیګر چې څومره مختصر دی داسې ستا د ټول ژوند مثال د یو مازدیګري دی دا ژوند یو مازدیګر دی ګورې په ژوند مه دوکه کیږئ والعصر دا ژوند چې دی دا یو مازدیګر دی مازدیګر څومره زر تیریږي داسې به د ژوند دا ګړۍ ډېرې زر ختم شي په ژوند مه دوکه کیږئ ژوند یو مازدیګری دی په ځوانۍ مه دوکه کیږئ ځواني یو مازدیګری دی په نوکرو مه دوکه کیږئ دا یو مازدیګری دی په ګاډو مه دوکه کیږئ دا یو مازدیګری دی والعصر زما د قسمی په وخت د مازدیګر دا هر څه ټول د ژوند چې راټول کې دا یو مازدیګر دی په یو مازدیګر مونږ ځان له ټول اخرت ولې تباه و برباد کو په یو مازدیګر ځان له اخرت نه خرابو والعصر زما د قسمی په وخت د مازدیګر په یو مازدیګر ځان له اخرت نه ورانو په یو مازدیګر ځان له د اخرت ټول ژوند برباد کو ټول ژوند تباه و برباد کو ژوند کې ډېر سوچ کو نوح علیه السلام چې وفات کېده زامن یې راغونډ کړل زامنو ته وصیت کوي نصیحت ورته کوي نوح علیه السلام خپلو زامنو ته نصیحت کوي مونږ هم زامنو ته نصیحت کوو پلان کې به دومره پیسې دی او دومره دی او دومره دی او دا ستا او دا ستا او دا کور د دا او دا اوتې بوتې پلان کې سره به تعلق ساتئ پلان کې سره به نه ساتئ دا خبرې دي نوح علیه السلام چې وفات کېده زامن یې راټول کړو زه تاسو ته لږ نصیحت کوم زه د دنیا نه ځمه دوه کاره به کوئ او دوه به نه کوئ زامنو ته وي دوه کاره به کوئ دوه به نه کوئ چې کم دوه د نه کولو دي هغه یو دا دی چې یو به شرک نه کوئ شرک به نه کوئ بس زامنو شرک به نه کوئ شرک د الله سره بل څوک شریکول په ذات کې په صفاتو کې په عبادت کې نه د الله سره به شریک نه جوړوئ بس دویم نصیحت می درته دا دی بچو یو به د الله سره شرک نه کوئ بل به تکبر نه کوئ ښه بچو تکبر به نه کوئ د تکبر نه ځان ساتئ ګورئ ښه دا څو خلقونه چې الله دا نعمتونه واغستل دی د تکبر په وجه واغستل نو زامنو ته نصیحت کوي نو یو دا چې شرک به نه کوئ بچو بل به د تکبر نه ځان ساتئ بس تکبر به چرې نه کوئ دا مې لفظ به ختم کوئ دا انا لفظ به ختم کوئ چې څه کوم زه یې کوم
بعضې وایي د ټول کور له روزي زه ګټم دا ټول زما خرچه خوري دی زما خرچې ته ناست دا ته څه قمقلې خبرې کوي الله پاک چې رزق ورکوي که نه دا د دې بوډاګانو د ماشومانو په برکت الله رزق ورکوي ښه دا چې د کور کې د سپین روبي بوډاګان دي دا ته چې خورې د دې په برکت یې خورې دا ته چې خورې دا د دې نابالغه ماشومانو په برکت خورې ښه ماشومانو ته مه قارېږه ښه ماشومانو ته مه قارېږه ماشومانو ته مه قارېږئ کم کور کې چې ماشومانی هغې کور کې به برکت ډېري ښه کم کور کې ماشومانی هغې کور کې به برکت ډېري ماشومانو ته قارېږئ مو جماعت نه بم ماشومان زغلوی نه ښه حدیث مبارک کې راځي چې د قوم د تباهۍ اسباب شروع شي نو یو سبب دا دی چې کله دی سلام وګرځئ چې په شاتې سب کې ماشومان نه ښه چې شاتې سب کې ماشومان نو د دې قوم د تباهۍ اسباب شروع شو او د کامیابی اسباب دا دي چې په سب کې شاته ماشومان ولاړي ښه نو خونه به کوئ ماشومانو ته به خونه کوو د جماعت آداب به ورته ښیو آداب به ماشومانو ته ښیو خو د جماعت ته به ماشومان زغلو نه آداب به ورته ښیو بچیا داسې کوه دا د جماعت ادب دی بچیا بېدبي به نه کوې داسې ودرېږه بچیا مانځه ته نو ماشومان به عادت کوو خو چې هغه د مانځه قابل یي ښه او د مانځه څه په هنر پوهېږي او د جومات په آدابو پوهېږي هغه ماشومان ګورئ نو رزق چې میلاویږي نه دا د ماشومانو په برکت او دا د دې کمزورو په برکت دا رزق میلاویږي ښه نه مونږ چې مور پلار بوډاګان شي نو مونږ یې جدا کړو دا رزق چې میلاویږي دا د دې بوډا په برکت میلاویږي دا د دې ماشومانو په برکت باندې الله مونږ ته رزق راکوي خو مونږ ته پته نه نو مونږ وایو دا رزق زه ورکوم نه چرې داسې مه وایه او په دې شکر وباسه چې ته د ټولو خلکو د رزق ذریعه الله ته ګرځولي وای الله شکر دی دا رزق به تا هسې دي ته ورکو خو منځ کې پکې زه واسطه او ذریعه رالم دا د دې رزق دی دا به دوی خوري ښه دا به دوی خوري میلمنو باندې بد مه ګڼئ دا میلمه له دا رزق الله لیکلی دی دا میلمه به دا رزق خوري ښه خو چې الله پکې ته واسطه او ذریعه جوړه کړې نو وایي شکر الحمدلله چې زما په وجه تا د ته رزق وګرځو د دواړو جهانو سردار فرمایي چا چې میلمه ته بالغ کېښودو میلمه ته د ادب او د احترام په نوم دا سړی به الله ضرور بخي دا به الله ضرور بخي چې میلمه ته بالغ کېښود دا به الله بخي دا به الله بخي چې د میلمه ته بالغ کېښود بهر صورت نوح علیہ السلام خپل زامنو ته وصیت کی دوه کاره به نه کوئ شرک به نه کوئ تکبر به نه کوئ تکبر نه ځان ساتئ تکبر ډیره لویه ګناه ده لویي د الله د ذات سره ښایي ښه د بنده سره لویي خوند نه کوي نوې جامې تکبر نه دی ښه ښکلی ګاډی دا تکبر نه دی ښه ښه لباس اغوستل دا تکبر نه دی خو خصیز استعمالول او د هغې په وجه بل ته سپک کتل دا تکبر دی ښه په دې ګاډو باندې نورو دې غریبانانو ته په لاره دارې کول دا تکبر دی او دا تیزې ارنټې او دې پې رازغلول دا تکبر دی دا تکبر دا دی ښه دا الله ستا نه اغوستی شي او دلی م ورکولی شي ښه داسې ورځ به راشي چې ستا نه به یې اغوستي او د ده په لاس کې به او ته به پې ورشي دا ټول د الله بندیان دي نو نوح علیہ السلام زامنو ته وی شرک به نه کوئ تکبر به نه کوئ او د دوو خبرو درته حکم کوم دا به کوئ ښه بچوړو یو به سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وایه دا به نه پرېږدئ ښه بچو ډېر به وایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم بچو دا به ډېر وایه دا چې سحر شي که نه دا ټول مارغان نه دي دا ټول زناور شروع شي وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم خو څوک یې په زبان قال سره وایي څوک یې په زبان حال سره وایي څوک یې زمونږ په شان په ژبو وایي
څوک یې په ژبه نه وایي خو حالت یې وایي الله پې پوهېږي چې دی لګیا دی دې ټول مخلوق ته چې الله رزق ورکوي دا د دې کلماتو په برکت ورکوي ښه چې سحر شي نو دا مارغان ټول وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم نو چې ته په شروع کې د الله صفتونه شروع کې د یو رب صفت کې او د بل چا نه کوي ته ګوره الله به د رزق دروازې تا باندې پراخه کړي پراخ دا مرغان چې سحر د جالو نه تش ججوري اوزي والوزي او ماښام ډکې ججوري راشي دیره دا رزق څوک ورکړي تشې ججوري اوزي او ماښام ډکې ججوري راوړي دا ټول سحر لیږي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او بله خبر هم دی کې دا فایده هم ده د دواړو جهانو سردار فرمایي کم شی به تله د میزان درنی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا تله د نیکو به درنی ښه څوک چې دا ډیر وایي د ده به د نیکو تله درنه خیږي نبی علیه السلام خپله وایي کلمتان حبیبتان الی الرحمن دوه کلمې دي چې الله ته ډیرې خوښې دي الله ته ډیرې خوښې دي او خفیفتان علی اللسان په ژبه ډېرې اسانې دي خو ثقیلتان فی المیزان چې تلې ته مخامخ کې نو بیا ډېرې درنې دي وی په ژبه ډېرې اسانې دي او چې تلې ته یې کې نو بیا ډېرې درنې دي او هغه کلمې چې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا د ورځې په شروع کې دا ټول مخلوق وایي ښه څوک چې رب پیژني هغه دا وایي نو نوح علیه السلام خپلو بچو ته وی دا به وایي ښه یو به بچو استغفار ډېر کوئ ښه دوه کارونه به وی کوئ که نه نو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا به ډېر وایي او یو به بچو استغفار ډېر وایي بس موقع میلاویږي استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب واتوب الی بس استغفار وای او سید الاستغفار د ټولو استغفارونو سردار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا سید الاستغفار دی صحیح دا ډیر وای ها نبی علیہ السلام چې به سلام وګرځو وی الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله مانځه نه پس په خدای که څه کمی شي وي الله معاف میکړي خدای که کمی شي وي معاف میکړي مونځ به داسې چې مونږ نه به کمی نه شي وي مونځ به داسې چې مونږ نه به د مانځه د آدابو به ډېر خیال ساتئ ښه د مانځه د آدابو به ما نه کس تپوس کوي مولوي صاحب په سرتوره مونځ کیږي که نه کیږي ټیک ته زه خو دا نه وایم چې نه کیږي دا فتوا به تاسو له څوک در نه کړي چې نه کیږي دا منمه مونځ دې وشو خو څنګه وشو فریضه خو درنه ساقطه شوه الله درته څه نه وایي بس فرض مونځ دې ادا شو خو صرف زما یوه خبره به یاده ساتي چې دا مونځونه به یو ورځ تلې ته مخامخ کیږي دا خو اوس جمع کیږي که نه تله خو به ورته لګي که نه یوه دومره تله به دې ته لګي چې دا ځمکه او اسمان به په یو چابړي کې راځي داسې غټه تله به نو ستا خوښه ده چې یو طرف ته پکې د سرتوري مونځ کېښودی شي او بل طرف ته یې پګړۍ وښلي ویښته ټول پټ کړي او هغه مونځ په تله کې کېږي نو ته ځان له اندازه واله چې وزندار مونځ به کوم مونځ خېږي بس ځان له پې سوچ وکړه زه نه وایم چې نه کېږي مونځ خو زه وایم رب ته حاضري ده او د الله په دربار کې حاضري ده او دا منځ به د الله تلی منځ ته چې ودرېږې وایي زه الله اینم زه الله اینم الله اینم که دا تصور نشي جوړولی که نه نو دا جوړوه چې رب ما اینی بس الله ته مې حاضري لګي د یو الله اکبر سره هر څه ختم شو او د الله په دربار کې مې حاضري ولګي د الله اکبر ځکه دې تکبیر ته تکبیر تحریمه وایي حرامون کې ټول سیزونه پتا حرام کړل یو د الله د ذات سره مشغوله شروع شول الله اکبر نو چې د الله به داسې خوښ ما د الله به داسې خوښ ما نو دې منځونو ته به یوه تله لګېدلې دا منځونه به راله الله تلي نو ستاسو خوښه ده نو زه خو واما
چې منځ کې سر پټي لستوڼي کتی او سړی ډېر په عاجزۍ ودرېږي چې خدایه زه ستا رب کې ستا در کې ودرېږم او الله اکبر او په قلاره منځ وایي. دا د الله په دربار کې حاضري ده، دا د الله په دربار کې حاضري لګي. نوې بچو نوح علیه السلام زامنو ته وایي سبحان الله ډېر وایي، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ډیر وای. او بچو بل استغفار ډیر وای چې موقع ملاویږي کنه استغفار چالواد نه استغفار دی وی الله به ورله اولاد ورکي. د چا کاروبار بند دی رزق کم دی استغفار دی وی الله به ورله اولاد ورکي. باران په یو قوم نه کېږي استغفار دی وی الله به په باران رووري. خام مالونه سیوا کوي، اولادونه سیوا کوي، بارانونه به رووريږي. استغفار استغفار. نوح علیه السلام خپلو بچو ته وی استغفار وای. او چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات ټیم راغی، زمونږ د ټولو آقا د ټولو انبیو امام چې د وفات ټیم راغی، بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها فرمای وی سر زما په غیږ کې پروت چې لاس په لونکو داسې به په دې تندي راښک. خدایه زه د زنکدن د سختو نه امان غواړم، خدایه ما ته اسانې کړي. وی لاس په یې راغسته لونده و به یې داسې به یې په مخ راښکو. مونږ ته لا دا چپې پاتې دي، ښه مونږ ته لا دا چپه پاتې ده. خدایه چې په څه حال به م زنکدن یو څه سخته به دا روح په څنګه وځي، خدای په کومه طریقه وي دا روح برانه څنګه خیږي. نو داسې به یې لاس لونکو په اوبو کې داسې به یې په ځان راغ. خدایه ما ته دا چپې لګي اسانې کې خدایه. او وی سر زما په غیږ کې پروت و د نبي علیه السلام. دې کې یو سبق هم دی ښځو ته ورکوي. ښه بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها د قرآن حافظه وه، عالمه وه، فقیه هم وه. عالمه وه، حافظه وا، فقیه وا. خو زنانه ورته وایو چې حافظه وا، عالمه وا، فقیه وا. خو د خاون اطاعت یې څنګه کړی وي؟ پیغمبر مې د خپلې غیږې نه رخصت کړی و. نو حفظ دې منم، علم دې منم، زنانه فقاهت دې منم، خو دا ارس دې د خاون د خدمت نه پس منم. دا ارس به د الله پیدانا کی چې د خاون خدمت ورسره. ځکه بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها څومره اوچته بی بی ده. نبی علیہ السلام ورته بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها ته دومره بختوره کنه، دومره الله ته خوښه چې زه تا سره یو کمبل کې یم د جبریل امین والا وحی راوړي. او کله نا کله راته جبریل امین وایي بی بی عایشه ته وایا، بی بی عایشه ته زما سلام وایه، زه اینم او دامن. بی بی عایشه ته مې سلام وایه. دومره مبارک او قیمتي او دیندار بی بی. خو پیغمبر مې ګورې د خپلې غیږې نه لیږلی دی. ښه زنکدن یې زما غیږ کې تیر کړی. بیبیانو زنکدن وی زما ستاسو آقا ستاسو پیغمبر د مؤمنانو مور وایي ما د خپل غیږ نه رخصت کړی دی چې ته نو زما غیږ وه. وی نمبر زماو، کور زماو، غیږ زماوه او لاړې مې هم شریکې شوې ورسره. نمبر زما، کور زما، غیږ زما، لاړې زما چې د دواړو جهانو سردار مې رخصت کو. ما د خپلې غیږ نه لیږلی دی. ښه د دواړو جهانو سردار فرمایي ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راز دخلت الجنه. چې کومه ښځه مړه شوله او خاوند ترې ناراضه و، نبی علیه السلام فرمایي دخلت الجنه، دا جنت ته لاړه، دا جنت ته لاړه. بیبیانو مونځ به وړئ، روجې به وړئ، زکات به وړئ، ذکر به وړئ، درود شریف به وړئ، خو د دې سره به د خاوند رضا وړئ. ګورئ که د خاوند رضا نه وه نو دا هر څه به یې، خو ګورئ کار به م ګران یي، هلته به م پاس کېده ګراني. نو بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه السلام رخصتېدو، ما وی دی به څه کلمات اخیري وي. نبی علیه السلام سره خو غم د امت و د ټول امت. داسې مشفق پیغمبر چې رخصتېده وی ما وله د خولې نه واورېدل چې اسوله. بی بی عایشې زما امت په خبر کوي چې اسوله، چې ستاسو آقا د دنیا نه تو، نبی علیہ السلام د دنیا نه تو، نو تاسو ته وی چې اسوله د منځ به اهتمام کوئ.
منځ به نه پرېږدی، منځ به نه پرېږدی، منځ به نه پرېږدی، منځ به نه پرېږدی. د 2 صحابو په تکیه نبی علیه السلام مانځله راغلی دی ښه چې کله بیمار شو یو طرف ته په یو تکیه او بل طرف ته په او خپې به یې داسې په ډاګه راښکش وي او امام الانبیا به مسجد ته حاضري کوي. په داسې حال نبی علیه السلام مانځله راغلی. نو الصلا زما امت ته به ووایي چې الصلا د مونځ به ډېر خیال ساتئ. ځوانانو د مونځ ډېر خیال ساتئ، ډېر په ادب او په احترام یې کوئ. ځوانانو نقصان به ومومئ. موږ ځکه تاسو ته وایو خفه په دې یو چې د جمعې مونځ وشي فرض سلام وګرځي نو جوانان ټول کور ته لاړ شي، د جومات نه وځي، سنت پرېږدي. مه کوئ سنت چې تاسو یې نه کوئ مه یې کوئ. خدا یاد ساته چې نبی علیه السلام له به مخامخ ورځې که نه حاضري به دې کېږي که نه. دا سنت د چا سنتو؟ دا د چا سنتو؟ دا مونږ له تاسو کوئ. تاسو علماء وی سنت او سنت، زه هم سنت او سنت بالکل. نبی علیہ السلام فرمایي چې د چا څوک سنت نه کوي د ده به فرض نیمګړي ښه. دا یاد ساتئ، دا ځان سره ولیکئ. او تاسو ته وایم مشرانو تاسو ته وایم دا ستاسو بچي دي، دا سنت چې نه کوي دا ستاسو بچي دي. نو چې پلار یې سنت نه کوي نو زه یې بچي ته د بچي نه ګیله ولې وکړم چې پلار یې د بچي نه مخکې رواني. بچی ته وایه کور کې به نه کوي سنت. دا داسې زبرګان راغلي دي چې دا کور سنت کوي. تم کور به کوم ته داسې زبرګ راغلی چې ته کور سنت وایه کور به یې نه کوي، په جومات کې به یې کوي، په دقې جومات کې به سنت کوي. کور مه کوه ماله سنت. ته داسې د زمانې زبرګ راغلی چې سنت ولکوه وایي نبی علیه السلام سنت کور کړي دي. چې هغې وخت ته ورسوي بیا یې کوه خیر دی ښه. نو دا سنت نه کوي په دې باندې نوجوانان وځي د جوماتونو نه. دا درته وایم مشرانو، دا درته وایم، دا درته ښه کوله ووایم. نن سنت پرېږدي مشراو. دا یاد ساته چې د جمعې اذان به وشي او فرض مونځ به کېږي او سبا به دې بچي کور ناسي ښه. که یې فرض پرې نه ښودل نو ماله نوم بدل که نوم د جمعې په ورځ به د سړي نه د فرض مانځه رکات کېږي. دا بچې ته کور ته پرېږدي، دې ته ډوډۍ ته پرېږدي. د جمعې په ورځ د ده نه د فرض مونځ رکات نیمګړی شي، فرض مونځ ترې پاتې شي. د نن سنت پرېږدي سبا به فرض پرېږدي ښه. دا سنت مونځ نه دی. نو نبی علیه السلام وی الصلا الصلا زما امت مونځ به نه پرېږدی، مونځ به نه پرېږدی. او دویمې پسې وی وما ملکت ایمانکم ستاسو چې څومره ماته خلق دی دې سره به ښه سلوک کوئ ښه. نوکرانو سره، دیاړیمارو سره، فقیرانو سره، کور کې بیبیانو سره، ستاسو چې څومره ماته خلک ستاسو د لاس ته لاندې ښه. دکان کې نوکر دی، افسر ستا د لاندې واړه نوکران دي، نایې کې ډېره ور دی، نایې کې فقیر دی د کوټې، دا ټول ستا ماتخت دي که نه. نو د ماتخته خلقو سره به ښه سلوک کوئ. روایاتو کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټوله زمانه کې چې څومره ژوند تیر شوی دی غلام یې چرته نه دی وښلی ښه او بیبي چرته نه ده وښلې ښه. نه یې ښځه والده خپله او نه یې چرته غلام وښلی دی. په دې دومره ژوند کې څومره ژوند تیر شوی دی چرته یې غلام نه دی وښلی، چرته یې ټبر نه ده وښلی. دا دومره ډیر ژوند کې چرته نشته چې غلام یې وښلی دی او چرته نشته چې بیبي وښلې ده. داسې ژوند د ماتخته خلقو سره تیر کړی دی. نو وما ملکت ایمانکم د مونځ اهتمام او د ماتخته خلقو سره ښه سلوک، دا دوه خبرې نبی علیه السلام پرېښودلې او بیا د دنیا نه لاړ. دی امت ته اخري خبرې پرېښودې دي. رب العالمین دې مونږ ټول مونږ کړي. خدای دې زمونږ د نوجوانانو د دې مونځ سره محبت پیدا کړي. بس په لنډو خبره ده. خدای دې دې ته د مونځ د حقیقت ښکاره کړي چې دا مونځ څه څیز دی. زه هم کاش چې نوجوانانو دا تپوس کولی چې مولوي صاحب د جمعې په ورځ به نبی علیه السلام په مانځه کې کوم صورتونه ویل چې نبی علیه السلام به مخکې شو. صحابي وی ما ورته کتل چې مانځه ته مخکې شو دا توره شملی د ولو په منځ مې لیدلی داسې توره شملی وه د ولو په منځ یې راغلې وه. امام الانبیا به مخکې ما دا توره شمله به یې د ولو په منځ کې ښکارېدله او چې مخکې به شو اکثر
اول رکعت کې به وی سبح اسم ربک الاعلى، دیم رکعت کې به وی هل اتاک حدیث الغاشیه. دا به جمعې په ورځ په مانځه کې ویل. ته لږ مونځ وګت که نو په بله جمعه نیم نوجوانان یې دلته مونځ وګت کي. ښه خبره ده د ښه لڼ ګوره، ښه لڼې کوه او د سره یې مه کوه، بس چې حساب به ځان له الله له ورکوې. بس ستا خپل اختیار دی. ما درته وښودو، ما درته ووې، نور ستا اوس خپل اختیار دی، ستا خپل اختیار دی. خو د بچو فکر هم شروع کوي، نن سنت پرېږدي سبا به فرض پرېږدي، او چې فرض یې پرېښودل بیا ترې تمه مه کوه چې یو سړی فرض مونځ نه کوي که نه، د سره خو بیا یو ځای اوسېږم، د سره خو یو ځای چې ډوډۍ بیا مه کوه. چې فرض مونځ یو سړی نه کوي، چې دومره درنه فریضه د الله نه مني، دی به سبا ستاسو اطاعت وکړي، ستا به څه ومني. په هر صورت رب العالمین دې زمونږ په منځونو سره شوق پیدا کړي. الله دې دا ټول نوجوانان منګزاره کړي، خدایا تابعدار کړي، خدایا نیکان کړي. یا الله سرونه یې ځان ته ټیټ کړي، خدایا د خپل در ته یې را ټیټ کړي. خدایا کریم الله مونږ ټولو نه رضا شي.